راځي والصلاة والنزول در رحمتی کامله دیوی علی نبیه فنبی دا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم المؤیدی چی تائیدی شویدے بساتعی حججه فحجج ساتع و سرام فداس دلائل سرا چی آغا دلائل ساتع و ظاہر دی اضافت د صفت را لے موصوف تا او بے تاویل کے تاویل بنا کے بس جاجیس فا آغا دلائل سرا چی سواتغ دی ظاہر دی ظاہری دلائل وواضح بیناته او فواضح دلائل سرا یعنی بیناته الواضحه فآغا بیناتو دلائل بانی چاگا واضح دی بعضی علماء کرام فرمائی العطف تفسیری ناکس ویری کرن کہ حجج او دارنگی دا بیناتو دریشلی او شپیتی دی بس بلڑلا دا عالمان وائی چنا حجج نا مراد عام دلائل دی قرآن شریف کی اللہ وی دا 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 ان کنتم کی ریب ممن تاسو داو کئی داو کئی داو اسمانونا بل خالق پیدا کئی سوکشتا زمکو خالق شتا دا دغش حجج او بینات تتویلے کی گی اجی صاحبام معجزات تتویلے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معجزات طول پیغمبران سر تقریبا معجزات کو زمان دے نبی غندی تنور پیغمبران سر زمان دے نبی شان دا پا معجزات کی خم لگا سلیمان پیغمبر پا اوابان سفروان کو کابل تبا قیلولی لرات لو غرمی خوب بے پا کابل کی وکلی پا کو تباجت نو بے تبلا ذرا دا مرگرو اگر پا تخت کی مخ کی کرسی دا علماء دا پاروی او رست کرسی دا چا دا پاروی اشکی خبر نکن بجی دا سی کرسی دا عوام دا پاروی روان صالح علیہ السلام لرے معجزہ ورکڑی و دا گٹنے اخراوی استدا دا طول دا آغی زمانی سرطیف عیسیٰ علیہ السلام معجزہ ورکڑی و احیی الموتا بإذن اللہ اگر ٹیم سر معجزہ وقت موسیٰ علیہ السلام لرے معجزہ ورکڑی و دا سخت دا امسا چید فرغون پا دربار کی امسا اگرزولا فیضا ہی صوبان مبین ناسا پداغین اجدہا جوڑش ولا داس اجدہا و اجدہا ہم مفسرین وی وقد فتحت پاہا 80 ذراغا کلی آغی اجدہا دا خلوازہ کا سیاہ گزے دا خلوازہ دا لان دی جامع دا فرعون دی دفتر او دی کمری دا بنگلی دی ویخ تاور آرام کرا او دا بر جامع ولپدی چت کی خوستا دا سی و تشوکو چی فرعون سر دا بنگلی دی جوندیتی روما فرعون مندک لدا دیری پا وقت دا سلی خیٹ خرابی خیٹ خراب پشود 3 اتیا دستے وقت او دا غین بعد تفسیر ساوی وی چی بادی بواسیرو بیماری پی قلے گی دا سیره ولی دا بادی بواسیرو بس دے خود جرگی سڑی خلقو تبا بیدغا کولو بیدغا سی کور کی او زیتا کیناستو خامانا که جرگی کی او که مرکی کی و نور المات آواز مکووی پشرمونو ویلی وشرمی دا خامانو ویلی چی سیب مال چل رازی
دا غم به ختم کړم دا کدی وکړو خو سم کار به وکړي نو حامان ورلرا د پنګاري والا پیزاره ماشومان یې نه لګي د پنګاري پیزار یې ورته جوړ کړو نو چې هغه پیزار به یې ولګو نو په لاره به روانو نو دبم پنګارې کوو پیزار به پنګارې کوو خو پړه کې به دا تسلي ورکوله چې دا خلک به وایي چې دا د دې پیزار پنګارې دیکه دې راغلی الله پاک داسې نو دې ته وایي معجزه د موسی علیه السلام او رسول الله صلی الله علیه وسلم لره خدای معجزه ورکړي د قرآن شریف ختمېدو والا تر کومې پورې به قیامت ته قریب بیا به ختم شي بیا به هم نه ختمېږي بیا به وخېږي چې جنتیان جنت ته لاړ شي داود علیه السلام به د قرآن شریف تلاوت کوي بیا به محمد رسول الله د قرآن شریف تلاوت کوي افتتاح د جنت از تلاوت کلام پاک د خنات خوان از تلاوت کلام پاک بیا به الله شان سره څنګه لایق بیا به الله پاک فرمایي ګوره دا بینات ده حججنا عام دلائل مراد شو د بیناتو څخه معجزات مراد شو او بعض علما وایي چې د حججنا مراد عام دلائل دي چې هغه په هر انداز باندې کله دلیل افاقی وی کله سفلی وی کله علوی وی کله جوی وی فلان 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 او د بیناتو څخه خاص دلائل مرادی امام راضی بینات څه سره کیږي مرتبه الالفاظ ملخصه المعانی مبینه المقاصد دا درې خبرې چې پکې راځي مشغې ته بینه وایي سورۃ طه کې ولدا تعریف امام راضی کړی څنګه مرتبه الالفاظ الفاظ به ترتیب واري ملخصة المعاني معاني بمزيدارة خلاصة او مبينة المقاصد مقاصد بمواجهة مقاصد بمواجهة خلاصة معنا ځینې ځای کې خلاصة معنا هغه نه کنه ځکه چې تیل شرح نه دغه کې د بناتو شیخان اکثر شرحونه وایي بیا ورته څه شي انا وګي کې هلته یو دغه نو هغه د هلکانو سم د دې دغه نه ترجمه کوله لاندې د قرآن شریف مترجم قرآن شریف نه کوله نو هغه د الله شان ته ګوره دا دې پکې راغلی وما فذبحوها الله لیکړل دا غوا قریبه نه وه چې دا کارې کړی وې دا ترجمه مترجم ټول دلته لیکلي وما كادوا يفعلون زرزري ټپ ټوپ کړه دا څنګه ښایسته ترجمې ورته راټوله کړه هلته وما كادوا يفعلون د لاندې ځای خالي و وما كادوا يفعلون د غمه هغه داسې ترجمې مخکې کړی وه په خبره پوه شولې نو بینات څه ځای کېږي مرتبة الالفاظ ملخصة المعاني مبینة المقاصد وعلى آله او فآل د نبی علیہ السلام باندې و اصحابه او فاصحاب د نبی علیہ السلام باندې خداتی طریق الحق خودن کی دی دلار د حق ومن يضلل فلا هادي له سو گمراه کی نو هغه د پاره هادي بیا نشتا دا صحابه هادیان دي کې نه دي رسول الله صلی الله علیه وسلم هادي دی کنه دی او قرآن کې خطبه کې راغلي ومن يضلل فلا هادي له هادي په دوه قسمه دی یو لار خودن کې دی اراءة الطريق او یو په لار راوستون کې دی څنګه دراله فلارا راوستون کې ده هدایت موصله الى المطلوب چوته ده نو په دې دویمه معنا ولا فلا هادي ده په دې اوله معنا اراءة الطريق خو لډیر هادین دي هم څوک ته تقریرونه کوي څوک ته تبلیغ کوي څوک سکه څوک سکه نو ډیر هادي لار خودن کې ولا رشته ده او په اوله معنا باندې او دغه ځکه په دا هادي له چې اغله هغه په کومه معنا ده دویمه معنا باندې
دا چې دی نښودونکي دي د لارې د حق او حمات حفاظت کوونکي دي د لارې د حق. چونکې دا کتاب د عقایدو دی نو په خطبه کې د ټول نه لومبۍ عقیده دا جوړوي چې تا ته دوه کاره در په غاړه شو. یو دا دی چې ته به د دین او د علم نورو خلکو ته رسې. دویمه دا ده چې ته به د دې دین څوکیدار یې. که په دې دین باندې قادیاني عمل کوو په میدان به ورته نیغ ولاړې. که انګریز پې کوو په میدان به ورته نیغ ولاړې. هر اغیار د هغې نه به خپل دین محفوظ ساتي. فکر جنال حما د دې دین حامي وو صحابه کرام، د دې به حفاظت کو، د هغې په مخ کې به چا دغه نه شوه کولی. زمونږ او صحابو کې څه فرق دی؟ من کې دا فرق دی. او زه ما یادې زه به ژوندی یم او زما پټی به څوک زما نه ونیسي. زه به ژوندی یم او یو لیش به ما ته څوک راځي خوښ. او هغې به ویل زه به ژوندی یم او په دین به څوک دغه نقصان به د دین څوک وکړي. فکر دی نه. وبعدو دا وبعدو چې دی صاحب علیه رحمته په خیالي کې دا ډېر لوی د جنجال دی. خیالیګر کتاب کې خپل مشکلات دي، خیالي کې ډېر ځایونو کې مشکلات دي. یو پکې دا وبعدو خو په خیالي خو حاشیه ده په چا باندې؟ په شرقاید باندې. فکر دی مخکې زمونږ ته استاد ویلي چې زمونږ په زمانه کې دا رواج چې یو خاص نوعه کې جنډه وه. هغه جنډه چې به د چا په کور ولاړه وه نو د دې به دا ترجمه وه چې دې کور کې داسې ملا صاحب شته دی چې خیالي پړاوولی شي. خیالي ګران کتاب دی. تاسو چې چا تکمیل ته اراده وي نو وکړئ پسې د تکمیل بیا څه راځي ملا صاحب نمبر راځي. خیالي باندې زمونږ 53 که 54 دغه دا درسونه شته دی د ریاض الاسلام خالص صاحب سره د نظام سم واغستو او په دې شرقاید باندې د دې ټیم نه کتلو یو درس پیدا به سړی راوشي. دلته جنجال هغې کې دا راغلی چې بعدوی ویلې ده او بیا یې پې ویلې ده نو دې غټ جنجال جوړ کړه چې دا پې د کوم ځای نه وویل. نور مصنفین خو راپاڅېږي هغه وایي اما بعدو نو اما متضمن د شرط لره نو شرط خو رالی فعل شرط رالی نو فإنا کفا جزائیم راله. دلته خو چې موږ خیال وکړو نو اما فعل شرط اړوله درک نه لګي او فإن کفا د جزا یې راوړې ده نو جزا شته او شرط نشته. وایي اله خانه وازونه شته او څوک نشته. وازونه شته او څوک نشته. دا خطرناک دی. دا تدریج د جنجال دی ده نه ویم. هغه جواب هغې ضعیف کړی دی چې دا په توهم د اما باندې دې مصنف وهم وکوګینې چې ما اما ویلې ده نو فإنې ځکه وویلې. په دې لږ ټیم کې د څنګه وهم وکړو دا خو بسیله دغه ټکی دی ویولې بعدو پسې فورا فإن دا یې لیکلې ده نو په دې لږ ټیم کې به څه وهم دغه شوي دا راغلی. په بهرحال دا ځای د جنجال دی دومره مې ته وښودو. نو په دې شرقاید کې به څوک کلام نه کوي، خیالي کې په دې کلام کوي. نو هلته په درس کې تاسو ته شته. دلته په شرقاید کې موږ څه وایو؟ بعدو راله. په بعدو باندې د ټولو نه رومبې تکلم چا کړی دی؟ اته اقوال دي. جرى الخلف في أما بعد من كان بادئا فخمسة أقوال وداود أقرب وكانت له فصل الخطاب وبعده فقسي فصحبان فكعب فيعرب. روى الدارقطني أن يعقوب قالها وقيل إلى أيوب وآدم تنسب. جرى الخلف في أما بعد من كان بادئا. اختلاف دې چې بادئ اول شروع کوونکی پې څوک دی؟ په خمسة أقوال په لومبۍ مرحله کې پې 15 اقوال دي. خو داود اقرب، داود پکې اقرب الاقوال دی، دا حق ته قریب دی. وکانت له فصل الخطاب، دا د داود علیه السلام لپاره فصل الخطاب دی. دا هر سړي کار نه دی چې هغه د اما بعدو باندې تلفظ وکړي. دا ډېر مشکل کار دی. د داود علیه السلام
آسان دی عوام په اما بعدو تلفظ کوي شي نشي الکه دا خو څه دغه اوس د دې زمانې تجوید نه دی فکر دراله دې زمانه کې باندې کوم مدرس بخاری شریف ترمذی شریف او صاحب چې کوم د قاضی مبارک او حمدالله زاب پڑھاوي شو قاعده بغدادي بنشي پڑھاولې خو د بیل نه انداز کیول پڑھاول خو پرې د چې په درې کال کې ما په ځانې فلم نشي د دې ځکه په بار زبر څنګه وایي دونه ګرانه کړې ده قاعده بغدادي دي قاریانو صاحبانو چې حیران شي دا د نن څو کال مخکې د دې ایجاد شوی دی مخکې دا طریقه نه خودرخي کړی دی سخته نو ګور اما بعدو باندې هر سره تکلم نشي کولای دا اما بعدو خپل زیر هغه دی کې به وي هغه زی ارتو پیجاندل نشي هغه بروسل کلام نه پیش نو دا د داوود علیه السلام لپاره فصل الخطاب وبعده فقسی فصحبان سو کوئی قسی ویلی دی صحبان ول ویلی فکعب کعب ویلی دی کعب در رسول الله صلی الله علیه وسلم په یکونو کې دا هغه شخصیت ته چې جمیل نومم د بدل کړی دی جمیل مخکې عروبه نامه وه بیا دور لره نوم کې خوست جمعه فکعب فیعربو دا پینځه شو روت دار قطنی سنن دار قطنی روایت کړی ان یعقوب قالها وقیل الى ایوب علیہ السلام و آدم علیہ السلام تنسبون سو اقوال پکی نرالو اتا اقوال پکی رالو دا اما بعدو خاد بعدو دا پارسوس معنی گانی دی سوئی یا عربنا روت دار قطنی ان یعقوب قالها وقیل الى ایوب و آدم تنسبو د بعدو د پارا ترجمی سوری سلور نمبر 1 وبعد البسملة والحمدلة والصلاة نمبر 2 وبعد ما بلغني من الخبر ما تکم خبر راغلی غدا دی نمبر 3 وبعد ما اردت ونویت ما اراده و نیت کرے دے نمبر 4 وبعد دعائی لکا پس ما د دعانا تا میں اول دعا وکړه بیا دعوا څلور ترجمه شي ترجمه نمبر 1 بعد البسملة والحمدلة والصلاة ترجمه نمبر 2 بعد ما بلغني من الخبر ترجمه نمبر 3 بعد ما اردت ونويت نمبر 4 بعد دعائی لکا مواضع د استعمال د بعدو د ما بعدو څلور دي څلور ځین کې بدار راوړي صدر الكلام مطلقا نمبر 2 استیناف جمله مستانفه پیژنئ لس قسمه باندې جملې دي په سر پکې پیژندلي ارشاد سره کې یو پکې نه د ما قبل سره تعلق ساتي او نه د ما بعد سره تعلق ساتي نو استیناف کې به راوړي نمبر 3 تاکید کی بے راوڑی چکم دے کی تاکید نمبر 4 تبعید کی بے راوڑی لکا یو انسان آغا تالی گلے دے چه لار شاب دن کی سوائی آغا اگدی قسی اکرد چه واپ رالی ندا طولی قسی تیم ندا غصد ویلو نتاس دوریدلو و آوی اما بعد آغا غټ غټی کی تراوخت اما بعد معنا دا چې زتا ته تبعیض کوم دا ټول خبره تاسو نشر کومه رسوت مواضع شو اجي صاحبہ تلوش د بعدو د پارسو حالات دي چې تازه کې دی ویلي ولا حالات الصلات درې حالات دي موږ وایي د دې د پارسو حالات دي مفتی محمد فرید رحمه الله تعالی بشر جامی کے با فرمائل تو حالات لیولا سلو مضاف الیہ د بعدو بخالی نوی یا با مذکور وی یا با محذوف که مذکور وا معرب د معرب بوجی تے اولا او که محذوف وا یا بخالی نوی یا با تی عوض کی سر آغلی وی یا با نی راغلی که عوض کی تی سر آغلی
معرب وجه کې ورولا او که ایوس کې څه نه راغلی بیا به خالی نه وي یا با نسیم منسیه حذف وي یا به نیت کې باقي وي که نسیم منسیه حذف وا نو معرب که نیت کې باقي وا درې حالاتو کې معرب شو په یو حالات کې څه شو د ملا صاحبه مبني دې دریو کې ولې معرب ده او دې یو کې ولې مبني ده دې دریو کې ولې معرب ده او دې یو کې ولې مبني ده چې کوم طالبان سبق راغلي دي او یو طالب پکې غیر حاضر دی سباله هغه ته استاد وایي چې هلکه ته ولې نه وي هغه دا ویلی شي چې دا نور ولي وو نو چې هغه ته زه پوه کوم چې طالبه ته ولې نه وي دې داسې جواب وایي چې دا نور ولي وو داسې خو نه وایي که نه که وایي نو ګوره اصل په اسماو کې اعراب دی تدری حالاتو کې ولې معرب ده اصل په اسماو کې اعراب دی د معرب والي دپاره څوک وجه نه وایي او په دې یو حالت کې ولې مبني دی د وجې د احتیاج نه ځکه دا نیت کې باقي ده نو نیت ته محتاج شوله او احتیاج علامه د مبني ده لکه منطقین وایي احتیاج علامه د ممکن ده او دا نحوین وایي احتیاج علامه د مبني ده ضم د زمیني وغیره ته دا محتاج وي که ښه نو څو حالات ولرال څلور حالات ولرال پدې کې نه اقتضاب مشوبه بالتخلص علم البديع به تاسو پر اوس کال ویلي اقتضاب مشوبه بالتخلص پکې دی چې یو متکلم د یو کلام نه بل کلام ته انتقال کوي نو لذت خلق تفوس کو اجي صاحبہ د دې دوانو کلامینو په مابین کې دی دا مناسبت ضروری ګڼلې ده که نه وای نه مې دی ګڼلې ښه نو دا اقتضاب دا وینا مناسبت مې پکې ضروری ګڼلې ده ښه نو بیا دې د دې دوانو کلامینو کې تنبیه په تغایر باندې ورکړی ده چې دا بیل کلام دی او دا بیل دی یاره وایي دا کار خو مې نه دی کړی نو مونږ وایي دا تخلص دی وایي نه تنبیه مې ورکړې ده په تغایر نو مونږ وایي دا اقتضاب مشوبه بالتخلص مصنف رحمت الله علیه د دې زیرهې پورې چې مزل وکړو دا خطبه وه د دې بعدونه بعد چې دا کم کیسه شروع کوي نو دا دیباچه ده هغه خطبه وه دا دیباچه ده نو کلامین شو متغایرین شو او په دې تغایر باندې په بعدو سره اعلام خبرداری ورکو نو علم البديع وایي دا اقتضاب مشوبه بالتخلص دی نو همي سړی په دې پوهېږي چې زه دوه کلامین راوړم او دوانو کلامینو کې تغایر په تغایر باندې زه تنبیه او اعلام خبرداری په بعدو سره ورکړم دا د هر چا کار نه دی دا ځکه پسط الخطاب دې ته ویلی شي دا به په کوم ځای کې نه راوړي نو چې پوه شولې نو دې کې اقتضاب مشوبه بالتخلص دی او دا بله خبره به ډېره اوږده شي چې زه ویم چې واو کیم څلور دغه دي نو وبعدو بس دی اللهم ربنا اتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار یا الله زموږ نه راوشي